أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. مخکې آیتونو کې تذکره د دې وه چې چا باندې ظلم کولی کېږي نو هغو ته اجازت دی چې خپله بدله واخلي. بیا تذکره د دې هم وه چې دا خلک تنګولی کېږي ولې د کلي نه ویستی کېږي ولې د هغې څه جرم شتي نه څه جرم یې نشتي د دې خلکو په نسبت باندې دا خبره چې رب زمونږ الله دی دا په دې باندې ګرانه لګي نو په دې باندې دشمني کوي د دې مسلمانانو سره مؤمنانو سره موحدانو سره. نو الله رب العزت ورسره د جهاد خبره کوي نو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچرې د جهاد دا لار نه وی الله رب العزت دا کافران په دې مسلمانانو باندې دفع کولی نه بعضې د دې خلکو نه په بعضې باندې دفع کولی کېدی نه. نو جماعتونه عبادت خانې کنیسې ګرجې وغیره دا ټولې به ورانې شوې وي لیکن الله رب العزت د کافرانو لرا د دې مسلمانانو په لاس باندې دفع کوي ځکه نن مسلمانان د مسلمانانو جماعتونه آباد دي. مخکې دور کې د نصرانیانو او د یهودیانو هغه عبادت خانې هم آبادې وي. دا د دغه جهاد برکت ته د جهاد وجه ده چې په دنیا کې دا خلق دومره سر نشي اوچتولی لګیا دي خپل کوشش کوي لیکن الله رب العزت داسې خلق هم پیدا کړلی چې د هغې که وس کېدی نو دا هر څه به یې کړي وو جماعتونه به یې وران کړي وو مدرسې به یې ورانې کړې وې مسلمانان به یې ختم کړي وو لیکن دومره د هغې وس نه رسي. داسې خلق شته چې د هغې په سترګو کې ازغي دي. کم چې مسلمانان دی الله رب العزت وی ما دی لا په دې ځمکه کې ټکانه ورکړل نو دی لګیا دی هغه کار کوي منځ قایموي زکات ورکوي امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي آخری انجام به د مسلمانانو وي ښایسته انجام هغه به د مسلمانی هغه به د مؤمنی د موحد وي. د آیتونو رستو الله رب العزت تسلی ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او داغه په ذریعه باندې هر مسلمان ته مؤمن ته الله رب العزت تسلی ورکوي. که دا خلق ستا تکذیب کوي نو دا دې باندې خفه کېږه مه. که دا خلق ستا مقابله کوي تا ته بدرد وایي ستا تکذیب کوي نو په دې خفه کېږه مه. ولې دا خبره د مخکې نه را روانه ده د نوح علیه السلام د قوم خبر درته که معلوم شو نو ستا زړه ته به تسلي میلاو شي ولې تا ته خو له هغه شانتې څه نه دي درکړی شوي. د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام څومره هغه ته تکلیفونه رسولي د هغه تکذیب یې کړلی لږ نه دی کړی ډېر یې کړلی حد یې کړلی. عادیانو ته وګوره سمودیانو ته وګوره
د ابراهیم علیه السلام د قوم حال وګوره چې ابراهیم علیه السلام ته څومره تکلیفونه رسولي. د لوط علیه السلام قوم وګوره، مدین والو ته وګوره، د شعیب علیه السلام څومره تکذیب یې کړلی، څومره مقابله او مخالفت یې کړلی. بیا موسی علیه السلام وګوره، د موسی علیه السلام تکذیب کړی شوی دی. نو الله رب العزت وایي مهلت مې کافرانو له ورکړلی څه وخته پورې، نو بیا مې رانیولي، نو زما انکار څنګه شو ګوره هغه قومونو ته. نوح علیه السلام ته د خلکو تکلیف رساو، لیکن چې کله زما مهلت ختم شو نو ټول مې تباه کړه، غرق مې کړه. عادیانو ته ګوره، سمودیانو ته ګوره، د ابراهیم علیه السلام قوم ته، د لوط علیه السلام قوم ته، مدین والو ته، فرعونیانو ته، دا ټول مې راونیول چې کله مهلت ختم شو. فکیف کان نکیر، نو ما چې کله انکار وکړو نور به نه اوسئ په ځمکه کې، نو څه شو؟ نو څومره کلی دي الله وایي مې هلاک کړي مې دي په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکي وو. دې کلي والا خلک هغه ظالمانو. نو ګوره کلی بعضې داسې دي چې په خپلو چتونو را پرېوتي دي، ډېر شی کوهي داسې دي چې شړ پراته دي، ډېر شی بنګلې داسې ولاړې دي چې هغه خالی پرتی دي. نو ګرځېدل پکار دي. یو سړی خبره نه مني، قرآن نه مني، دلته کې په قلاره باندې لاړ شه وګرځه، هغې قومونو خواله لاړ شه، هغې کلیو ته لاړ شه چې هغې قومونه څه شو، څنګه تباه شي دي، هغې څنګه څومره ماهرین خلک وو. نو الله وایي دا خلک ګرځي ولې نه په ځمکه کې؟ ودې ګرځي فتکون لهم قلوب یعقلون بها، بیا به د دې داسې زړونه شي چې په هغې باندې به پوه شي. وسه زړه دی خو زړه باندې پوهېږي نه، غوږونه یې شته خو په هغې باندې اوري نه. نو چې هلته کې لاړ شي دا حالات وویني نو دې ته پته ولګي او دا کومه خبره چې دلته کې کولی کېږي نو دا صحیح ده. الله رب العزت وایي انها لا تعمى الابصار، د دې سترګې ړندې نه دي ظاهري سترګې، لیکن د دې هغه سترګې ړندې دي چې په زړونو کې دي. د خلک وایي د زړه سترګې ړندې دي، بصیرت پکې نشتی. که ظاهري سترګې بصارت روغ دی خو بصیرت پکې نشتی، پوهه پکې نشتی، عقل پکې نشتی. بیا پکې دا بعضې خلک داسي تا دی سره به غواړي ستانه عذاب راځي عزرای ولا کنه زه عذاب راوله خبره خلاصه که نور سره مهلت منګله راکې، نور سره صبر کې، عذاب راوله وي. او کم وخت چې الله مقرر کړلی الله د هغې مخالفت نه کوي. ولن یخلف الله وعده، یو ورځ را روانه ده، هغه ورځ باندې خبره به کېږي، عذاب به ورکولی کېږي، چا چې څه کړلي د هغې کړو بدله به میلاویږي. هغه ورځ ډېره سخته ورځ ده، ډېره اوږده ورځ ده. وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون، دا پشان داسې دا هغه ورځ لکه پشان د زرو کالو کوم چې تاسو شماروئ ستاسو د کلونو په اعتبار سره داسې ورځ ده. بیا الله رب العزت وایي څومره کلي دي مهلت مې وله ورکړلی، نو بیا مې رانیولي، ما طرف ته راګرځېدلي، بل ځای نشتی، بل لارې نشتی. بیا تذکره کوي او خلکو ستاسو دپاره یره درکوونکی یم، ښکاره خبره کوم، چا چې ایمان راوړ عمل صالح وکړو د هغې دپاره مغفرت دی، رزق ښایسته دی. او هغه کسان چې هغې کوشش کوي زموږ
آیاتونو د مقابله چې د دې مقابلو کی دا عاجز کی نو دغه کسان جهنمیان دي. د قرآن مقابله کوي اور پسې تذکره کوي چې څومره پیغمبران الله یې مارا لېږلي. کله چې بیان کولی کېږي نو شیطان لګیا د خپل کار کوي. یو طرف ته بیان کولی کېږي، پیغمبر لګیا دی، رسول لګیا دی، نبی لګیا دی، بیان کوي. یو مبلغ لګیا دی، بیان کوي. او د هغه د بیان په منځ منځ کې شیطان ورزي او د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي. دا مخکې هم کېده، اوس هم دغسې کېږي. ډېر داسې چې کله د سړي د هغې سره برابري ورسره نه وي، سمونې ورسره نه وي، هغې سره جوړ نه وي، نو د ده په زړه کې قسمه قسم وسوسې بیا راځي. د مقابلې سوچونه کوي، د رد سوچونه کوي، د هغې د غلطولو سوچونه کوي. الله رب العزت دغه څیزونه بیا ورانوي، خبره کېږي. الله رب العزت دا امتحان دی په دې خلکو باندې څه کوي. تاسو څه کوئ؟ بعضې خلکو زړونه وي سخت شي، الله وایي دا امتحان دی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ کدا خلق ستا تکذیب کوي فقد کذبت قبلهم نو یقینا تکذیب کړل ستا مخکې د نوح علیہ السلام قوم. وعاد وثمود عادیانو سمودیانو د خپلو پیغمبرانو په خپلو وختونو کې د هغې تکذیب یې کړلی، نه دی منلی، مقابله یې کړله. وقوم ابراهیم او د ابراهیم علیہ السلام قوم د ابراهیم علیہ السلام تکذیب یې کړلی. وقوم لوط او د لوط علیہ السلام قوم هغې د لوط علیہ السلام تکذیب کړلی. واصحاب مدین او مدین والو د خپل پیغمبر تکذیب کړلی. وکذب موسی او تکذیب کړی شوی دی د موسی علیہ السلام. نو ډېر خلکو موسی علیہ السلام مقابله کې فرعون هم دی، خو بعضې پکې بني اسرائیل پکې هم دي دغسې چې د موسی علیہ السلام تکذیب یې کړلی، تباشي دي. قارون څوک و؟ دی هم د موسی علیہ السلام د تره زوی و، لیکن چې خبره یې ونه منله، تکذیب یې وکړو، نو لاړ، تباه شو. نو کذب موسی تکذیب کړی شوی دی د موسی علیہ السلام. فاملیت للکافرین نو مهلت مې ورکړلی کافرانو لرا. ثم اخذتهم نو بیا مې رانیولي. فکیف کان نکیر نو څنګه شو زموږ انکار، څنګه شو زموږ عذاب ورکول. فکای من قریة اهلکناها نو څومره د کلیو نه دي چې موږ هلاک کړلي هغو لره. وهي ظالمتون په داسې حال کې چې دا کلي والا ظالمانو دی ظلم کوونکي. فهي خاویة علی عروشها نو دغه کلي را پریوتي دي په خپلو چتونو باندې، په خپلو چتونو را پریوتي دي. نو کله داسې وشي کله کوټه را پریوځي، شړه پرته ده، لرګي وراسته شي، کوټه را پریوځي، دیوالونه ولاړي، سمونډي سروغ. بیا چې کله وخت تیریږي ناغه منډي دیوالونه هغه هم له پاسه راټاویږي. نو خاویة علی عروشها په خپلو چتونو باندې را پریوتي دي، یا خاویة علی عروشها را پریوتي د خپلو چتونو سره، چتونه هر څه را پریوتي دي. و بئر معطله او څومره کوهي دي چې شړ پراته دي، چا دې بیا اوبه نه دي ډکې کړي، چا دې اوبه نه دي راویستي بیا. و قصر مشید او څومره بنګلې دي مضبوطې مضبوطې، دنګې دنګې خالی پرتې، بیا پکې څوک نه دی اوسېدلي. افلم یسیروا فی الارض آیا نه ګوري دا خلک په ځمکه کې، افلم یسیروا آیا نه ګرځي دا خلک په ځمکه کې، فتکون لهم قلوب یعقلون بها
چې شي د هغې دپاره زړونه داسې زړونه یعقلون بها چې عقل لري په هغې باندې عقل پکې د هغې په وجه راشي او آذان یسمعون بها یا داسې غوږونه شي د دې دپاره چې اوري په هغې باندې فإنها لا تعمى الأبصار یقینا د دې سترګې ړندې نه دي ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لیکن ړانده دي زړونه د دې هغه چې په سینو کې دي په دې کې بصیرت نشتی په دې کې هوښیاروالی نشتی د زړه چې کم کار دی هغه زړی هغه کار نه کوي نو که ورته ګورې غوږونه شته هر څه پې اوري خو حقه پې نه اوري زړه ته خو دغه څو لارې تللي سړی ویني کته زړه ته ورکوز کي سړی واوري کته زړه ته خبره ورکوزه شي دارنګې بعض څیزونه داسې دي چې هغه په لاسو باندې معلومیږي بدن په نور حصه باندې معلومیږي د هغې ګرموالی یخوالی د هغې نرموالی مټاکوالی د هغې مینوالی زیږوالی په لاسو باندې معلومیږي په ټچ کولو سره هغې نه پته لګي دارنګې بعضې چې سکلو سره تعلق لري د یو شی په ژبه باندې کیدي او د هغې رپورټ دننه نه راشي چې دا شی خوږ دی یا تریخ دی پیکه دی که ناپیکه دی هغه ځینه رپورټ راځي چې دې ذایقه څنګه ده یو د پوزې حس دی چې هغې باندې بینول کوي قوت شامه ورته وایي یو شی چې سړی بین کي پوزه راکاږي هلته نه دننه نه د ده زړه دا خبره فیصله وکړي چې دا خوشبو ده که بدبو ده بین ښه دی که ناښه دی بین د څه شي دی بعضې خلک قوت شامې په لحاظ سره ډېر تیز وي هغه د کلي کې څه پخېږي ښه وایي په دې ځای کې چې تا چا څه باندې کړلي وي خوراک سره کار وي هغې پسې بیا ګرځي نو دا لارې کوزشي دي زړه ته نو چې زړه خراب دی نو دا ټولې خبرې دا به بیا خرابي فیصله نه شي کولی نو که د سړي سترګې روغې دي خو هلته کې زړی خراب دی نو په سترګو باندې به څه کوي نو وایي د دې زړونه ړانده دي هغه زړونه چې هغه په سینو کې دي ویستعجلونک بالعذاب او دا خلک تا دې سره غواړي ستا نه عذاب ولن یخلف الله وعده چرې الله خلاف نه کوي د خپلې وعدې وإن یوما عند ربک کألف سنة مما تعدون او یقینا وإن یوما یقینا یو ورځ ده عند ربک ستا د رب په نزد باندې د دې حساب کتاب دپاره د دې خلکو لا د سزا او د جزا د ورکولو دپاره یو ورځ ده عند ربک ستا د رب په نزد باندې کألف سنة پشان د زرو کالو مما تعدون د هغې نه چې تاسې شماروئ وکأی من قریة املیت لها څومره د کلونه دي چې موږ مهلت ورکړلی هغې له وهي ظالمة په داسې حال کې چې هغې ظلم کوونکي وو په خپلو ځانونو باندې ثم اخذتها نو بیا مې راونیول هغې کلیوالو لره وإلی المصیر او زما طرف ته دي راګرځېدل الله وایي څه شو څومره چې مې رانیولي نو څه شو مخکې ویلو هل تحس منهم من احد تاسو پکې یو تن چېرته اینئ او تسمع لهم رکزه
یا د هغې د خپو کشارې چې ته اورئ څوک شته پکې چې ته ګرځي الله وایي کوم چې مې رانیولې نو د هغې خو نوم نشان ورک شوی دی قل یا ایها الناس ورته ووایه خلکو انما انا لکم نذیر مبین یقینا زه ستاسو دپاره یم یره درکوونکی ښکاره فالذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی و عاملو الصالحات او عمل صالح کړلی لهم مغفرت و رزق کریم د دې دپاره بخښنه ده مغفرت دی او رزق ښایسته دی ښایسته رزق دی جنت کې د جنت رزق ښایسته رزق دی والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین او هغه کسان چې کوشش کړلی زموږ په آیاتونو کې د عاجز کولو زموږ آیاتونو کې کوشش کړلی د مقابلې کولو د قرآن کریم مقابله وکم نو اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دی جهنمیان وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته بعض خلکو سبل بل شان دي آیات سره خوا وشا کې خلکو سره لیکلي مفسرین په هغې باندې رد کوي دا واقع چا چې لیکلي غلطي لیکلي غلط ډېر شی واقع خلکو لیکلي په دې ځینو کې او ګڼو مفسرینو په هغې باندې رد کړلی دا واقع غلطه ده چا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورة النجم لوستو نو چې کله د لات منات عزا خبره پکې راغله نو وی تلک غرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب باندې شیطان دا خبرې جاری کړي غلط وی چاچی ویلی غلطی ویلی که دغه شی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب باندې اعتماد پاتې نشو شیطان داغه په جواب باندې جاری کول نشي کولای نو چا چې ویلی نو غلطی ویلی معنا د دې آیات آسانه خبره ده وما ارسلنا من قبلك من رسول او نه دی لېږلی موږ ستانه مخکې څوک رسول ولا نبي نه څوک نبي څوک رسول او نبي نه دی راغلی ستانه مخکې الا اذا تمنا مگر کله چې هغه بیان وکاو هغه به لوستل کول القى الشیطان فی امنیته نو غورځول به شیطانانو په وخت د بیان د پیغمبر کې د خلکو په زړونو کې فینسخ الله ما یلقي الشیطان نورانی الله هغه چې اچوي شیطانان ثم یحکم الله آیاتی بیا الله مضبوطی خپل آیاتونو لرا والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا نو چا به خبره بل شان کړلا وای کله چې پیغمبر او رسول راغله خبره کوله بیان کړل نو شیطان داغه په خلی باندې نور سے جاری کړلی نو کاغه زمونږه پیغمبر شي کاغه نور مخکینی پیغمبران شي شیطان دومره وس دس نشتی چې هغه پیغمبر ته د دې طریقې باندې نږدې شي شیطان لګیا دی خپل کوشش کوي او پیغمبر ته نږدې نشي ورتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری ویلیو شیطان هر چا پسې لګېدل دی صحابو ته پوښ کې تاسو پسې وې ما پسې هم دی خو عزت الله ساتلم دویم دا حدیث معنی دا چې ما پسې هم شیطان را پسې دی خو زماغه شیطان الله مسلمان کړلی شیطانان دي نو شیطان جناتو نه دی نو چې کم جنات تی خدي مسلمانان دي او چې کم کافر دي جو هغه شیطانان دي دا یو قسم دی نو وما ارسلنا من قبلك من رسول او ندی لېږلی موږ ستانه مخکې څوک رسول او نه پیغمبر
الا اذا تمنا مگر کله چې هغه بیان کاو نو القى الشیطان فی امنیته نو اچي شیطان په وخت د بیان د هغه کې د خلکو پزړونو کې وسوسه فینسخ الله ما یلقي الشیطان نورانی الله هغه چې اچي شیطانان د خلکو پزړونو کې ثم يحكم الله آیاتی بیا الله مضبوطی خپل آیاتونه والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا ليجعل ما يلقي الشیطان دې لپاره چې وګرځي الله هغه چې اچي شیطانان امتحان دا کسانو د پاره فی قلوبهم مرض چې پزړونو داغي کې مرض دی والقاسیت قلوبهم او سخواله پزړونو داغي کې وان الظالمین لفی شقاق بعید او یقینا ظالمان خامخا په دشمنی لري کې دي د دې باندې پریدو بیا وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ کدا خلق ستا تکذیب کوي فقط کذبت قبلهم نو یقینا تکذیب کړل مخ د خلقو یقینا تکذیب کړل مخ د دینا د نوح علی السلام قوم عادیانو سمودیانو وقوم ابراهیم او د ابراهیم علی السلام قوم وقوم لوط او د لوط علی السلام قوم واصحاب مدین او مدین والو وکذب موسی او تکذیب کړی شه د موسی علی السلام فاملت للکافرین نو مهلت میں ور کړل هغه کسان الله چې کفر کړل ثم اخذتم نو بیا میرانی ولی فکیف کان نکیر څنګه شو زمونږ انکار یا څنګه شو زمونږ عذاب فکای من قريه سمرا دکیلو ندی اهلکنا چې مونږ هلاک کړلی وهي ظالمتون په داسې حال کې چې هغې ظلم کوونکي فهي خاویة علی عروشها نو دغه کلي پراته دي په خپلو چتونو باندې وبیر معطله او سمرا کوهی دی شړ پراته وقصر مشید او سمرا بنگلی دی خالی پرته افلم یسیرو فی الارض آیا نگرزی دا خلق پزمکه کې فتكون لهم قلوب يعقلون بها چې شي داغه د پارا زونه چې پويږي پاغه باندې او اذان يسمعون بها یا وغنا چې اوري پاغه باندې فإنها لا تعمل ابصار یقینا لندین دي سترګې د دې ولکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن لاندې دي زونه د دې هغه چې په سینو کې دي ويستعجلونك بالعذاب او داخله تا د سره غواړي ستان عذاب ولا يخلف الله وعده او چری الله بخلاف نه کوي د خپل وعده و ان یوما یقینا اغورز عند ربک سا درب پنځ باندې داسیدا لک د زر کاله د اغنا چې تاسو شماروي وکای من قريه املیت لها سمرا دکیلونه دی چې مهلت ورکړې مونږه غی لره وهي ظالمتون په داسې حال کې چې هغه ظلم کوون کې او شرک کوون کې ثم اخذتها بیا میراونی ول ویلی المصير او زما طرف ته دی راګرځیدل قل یا ایها الناس وتوای خلق انما انا لكم نذير مبين یقینا زستاز د پاره مې را در کوون کې ښکارا فالذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل له مغفرت د دې د پاره مغفرت ته ورزق کریم او رزق خستا والذین سعوا فی آیاتنا کسان چې کوشش کړل زموږ په آیاتونو کې معاجزین د عاجز کولو د مقابله کولو اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دي جهنميان وما ارسلنا من قبلک من رسول او نه دی لګلی موږ ستانه مخکې څوک رسول او نه پیغمبر نه نبی الا اذا تمنا مگر کله چې بیان وکاوغانو الق الشیطان فی امنیته نو اچول با شیطان په وخت د بیان د هغه کې د خلکو په زړونو کې وسوسه فینسخ الله ما یلقي الشیطان نورانی الله هغه چې اچي شیطان ثم يحكم الله آیاتی بیا الله مضبوطی خپل آیاتونو لره والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا ليجعل ما يلقي الشیطان فتنه دې لپاره چې وګرځي هغه چې اچي شیطانان امتحان دا کسان د پاره چې پزړو کې مرض دی والقاسیه قلوبهم او سخوال دې پزړو داغي کې وان الظالمین لفی شقاق بعید او یقینا ظالمان خامخا په دشمنی لري کې دي الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي نو مقنازه حکومت